په جامعه صدیقیه چمکنی شریف کې د دستربندۍ یو پرروحه پروګرام منعقد شو. د دې پروګرام مشر مېلمه پیر طریقت و رهبر شریعت مولانا قاری بشیر احمد صاحب و. د جمعیت علماء اسلام د پیښور جنرال سیکرټري او سابق ایم پی خالد وقار چمکنی، د عوامي نیشنل پارټي د سوکنو صدر ذوالفقار بھٹو لالا، QWP ضلعی چیئرمین ملک سلیم، سابق ناظمان احسان اللہ، فضل امین، سوشل ورک تنظیم شاہد بلال او د تنظیم چمکنی صدر وقار احمد شاہ هم په دا موقع موجود وو. د مدرسې محتمم مولانا عبدالمتین صاحب راغلي مېلمنو ته په خیر راغی اووی. علماء کرامو فارغ شوي طالبانو ته مبارکي ورکړو او د قرآن پاک په فضیلت باندې رڼا واچوله. زموږ دا مدرسه بچیا ده 1996 نه شروع ده او د دې څنګه بنیاد د حضرت مولانا حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه په وینا باندې او د مولانا عبدالسلام صاحب پیر سباق شریف پیر صاحب په منظورۍ باندې هم کړی. د هغې ځل نه د 1996 کې موږ سره 2 طالبانو چې هغه فاضلان شوي وو. د هغې نه دې خوا ته تر نن پورې هر کال تقریبا زموږ نه 25-30 حافظان فاضلېږي. سږ کال د 10 کسان د حفظ په شعبه کې، 9 کسان په ترجمه کې او 30 هلکان دا ناظرین. دا د هلکانو طرف ته دی. د بناتو د جنکو د شعبې مونږه دستاربندي رداپوشي نن نه 11 ورځې مخکې کړې وه. الحمدلله کافي تعداد کې رداپوشي شوې وه. دا مدرسه دا هم ستاسو د دې عوامو په تعاون سره چلېږي. څه د بل ځای مونږ سره تعاون یا چنده نشته. بهر حال او بهر تقدیر الحمدلله مدرسه کې بنین و بنات هلکان جنکۍ ټول چې کوم دي هغه سبق وایي. مونږه د الله نه غواړو چې دا نعمت دا احسان دا خدمت زه سوال کوم یا الله یا ماله راکړي یا رحمانې خواهانو دی ورکړي. کافي تعداد کې دې ټایم سره تقریبا 250 جنکۍ او 250 ماشومان دا په دې ځای کې سبق وایي. موږ دپاره ډېر د خوشحالۍ او د اطمینان باعث ده چې زموږ بچي دې مدرسې نه د دین په معاملو کې یا حفاظ کرام وځي یا شیخ الحدیث وځي یا په ناظري باندې قرآن یاد کړي چې کوم زموږ د مسلمانۍ تقاضا ده هغه دې کې پوره کېږي. موږ دې کې د جماعت د محتمم د مدرسې د محتمم د مولانا عبدالمتین صاحب شکرګزار یو چې ډېر مشکل حالاتو کې دا مدرسه چلوي او د دین خدمت کوي او خپل بچي د اسلام نه منور کوي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم طریقې چې کوم دین موږ الله تعالی را لېږلی دی د هغې د خورولو کوشش کوي خپل وسه پورې. او مشکل حالاتو کې چې دې ته دا چت سوری هم نه میلاویږي، اوبه هم نه میلاویږي، د ناستې ځای هم کم دی. خو زه د دې منتظمینو ته خراج تحسین پیش کوم چې دې د کلي مشران راغواړي دلته کې او دا خپل حالاتو ته ښیي چې کوم سختو حالاتو کې دي د دین خدمت کوي، د خپلو بچو خدمت کوي، د خپلو امت خدمت کوي. خوشحاله په دې خبره چې زموږ بچي د دین نه منور کېږي، د اسلام نه منور کېږي. دا موږ دپاره فخر خبره ده. د دستاربندۍ متعلق خو دا ده چې دا خو یو ډېر د فضیلت د رحمتونو ځای دی او دې کې موږ هر مسلمان له هر ملګري له هر څوک هر پښتون له چېرې دې کې شمولیت کوي او شرکت کوي. ولې چې دا د فضیلتونو میاشن ده او دا کوم محفل چې دی دا ډېر لوی د فضیلتونو د رحمتونو دی. الله پاک د دې فضیلتونو رحمتونو زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب کړي. الله پاک دې موږ له او زموږ ټولو مسلمانانو د دې خبرې توفیق ورکړي چې په خپل هم شرکت وکړي او خپل بچي د قرآن تعلیم ته کښېنوي او دی باندې د قرآن تعلیم حاصل کړي. په دې کې دا زموږ د دنیا او د آخرت د دواړو فایده ده او زموږ د بقا دپاره ډېر ضروري ده چې موږ د الله د دین نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه ځان واقف کړو او خبر کړو. دا زموږ دپاره زموږ د ټول کلي دپاره ډېر د فخر خبره ده چې زموږ په کلي کې دلته یو داسې مدرسه شته دی چې هغې ته د لرې لرې خلک د سبق زده کولو دپاره راځي، قرآن مجید زده کوي.
او د علم زده کړې لپاره راځي نو دا په موږ باندې زموږ په کلي باندې الله تعالی ډېر لوی احسان دی او زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده. دلته دا کوم چې د مولانا عبدالمتین استاد په مدرسه کې کوم د پرنور پروګرام وشو په دې باندې موږ استاد د اخرتشین پیش کوو او هغه د ابو اجداد نه د علم په میدان کې د سلطانو ډېر زیات خدمات دي او ماشاءالله تاسو ته پکار دي چې خپل ماشومان داسې محفلونو ته ولګئ که داسې مدرسو ته ماشومان نه لګئ تاسو ته پته نه سبا د حالاتو یا بیا د ایسو محفلو ته ځي ماشومان یا بیا نور بهراروي ته ځي نو ښه خبره ده چې دا زموږ بچي زموږ ماشومان داسې مدارسو ته راځي. چې اصل ګټه زموږ همدا ده دنیا خو د ریاکارۍ ډکه ده هر سړی چې کوم دی خپل ځان ښه کولو دپاره به کار کوي او دا هغه اصل کار دی. الله دې مولانا عبدالمتین استاد له ژوند ورکړي حلیم استاد له دې الله ژوند ورکړي چې دا علما شته نو زموږ بچي به د رڼا طرف ته راځي. د پروګرام په اخره کې د ملک او د قوم لپاره اجتماعي دعا اوغوستې شوه. نعمت سبحان، چمکانی ټي وي، چمکني.